Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan bamanga the oncology second class akhlu. Au pagi ke bamanga nan discuss ko carcinoma and sarcoma and what is cancer, what is the characteristic of cancer, and what is the metastasis, and what is the process of spreading of cancer cell. دا ټاپک به موږ نن ډسکس کوو. اولنې زموږ ټاپک دی کارسینوما. کارسینوما څه شی دی؟ کارسینوما د اپیتیلیم ټیشو کینسر ته موږ څه وایو؟ ته موږ کارسینوما وایو، یا د اپیتیلیم ټیشو ټیومر ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کارسینوما وایو. سمپل الفاظو کې که موږ ډسکس کړو چې کارسینوما څه ته وایو، نو کارسینوما د اپیتیلیم ټیشو ټیومر ته موږ څه وایو؟ کارسینوما ورته وایو. کارسینوما یو ایډوانس سټیج آف ټیومر دی. څه شی دی؟ یو ایډوانس سټیج آف ټیومر دی چې دا به سپریډ کیږي د یو ځګي نه بل ځګي ته، د یو ارګن نه به بل ارګن ته سپریډ کیږي، منتقل کیږي به. د دې سیل چې کوم دی، کوم کینسر سیل دی، هغه به د یو ځګي نه بل ځګي ته څه کیږي؟ هغه منتقل کیږي. موږ ګوره مختلف قسمه ټرمینالوجي ایکسپلین کوم، او د هر ارګن د هر ټیومر د لوکیشن په بیس باندې هغه ته خپل نوم میلاو شوی دی. نو موږ کارسینوما وایو چې هره کارسینوما زموږ سره د اپیتیلیم ټیشو کینسر دی، او دا چې څومره هم زموږ سره د اپیتیلیم لایننګ دی، کو هغه د سکن نه لاندې دي، کو هغه د لیور دی، کو هغه د جی آی ټي سیسټم دی، کو د یوریترا دی او د بریسټ دی، دا څومره هم اپیتیلیم لاین دی، دا به په دغه ځای کې چې کم ټیومر فارمیشن کیږي، کم ټیومر جوړیږي، نو دغه ته به موږ څه وایو؟ دغه ته به موږ کارسینوما وایو. کارسینوما چې کوم دی، دا یو قسم دی د کینسر چې دا شروع کیږي د سیل نه، او بیا ورو ورو چې کوم دی منتقل کیږي لیور ته او لنګس ته. د اپیتیلیم ټیشو د خلیو نه شروع کیږي او د هغې نه پس بیا سپریډ کیږي چاته؟ سکن نه بیا منتقل کیږي داسې ډیفرنٹ پارټ آف د باډي ته او خورېږي. نو موږ ویل چې هره ټیومر آف د اپیتیلیم ټیشو لایک سکن، جی آی ټي، لنګز اینڈ یوریترا، breast. Carcinoma is the type of cancer that start in the cell that make up the skin or the tissue lining organs such as liver and kidney. ها اوس د کارسینوما موږ ویل چې دا بیا د یو ځګي نه بل ځګي ته منتقل کیږي، د دې داخلي او دا چې کوم دی په دې کې به میټاسټیسس کیږي. میټاسټیسس موږ ویلو چې دا هغه پروسس دی چې کینسر سیل چې کوم دی دا د یو ارګن نه بل ارګن ته سپریډ کیږي او خورېږي ورته. په دې کې دغه صلاحیت شته چې دا د یو ځای نه بل ځای ته څه شي؟ منتقل شي. د کارسینوما چې کوم ایریا نه سټارټ کیږي، نو مینلی هغه زموږ سره چې کوم دی د لایننګ اف اپیتیلیم ټیشو نه سټارټ کیږي. په دې پکچر کې تاسو کتلی شئ د دې دا زموږ سره د کنیکټیو ټیشو نه لاندې چې کوم لایننګ دی د اپیتیلیم ټیشو، د دې نه سټارټ کیږي او داسې بیا څه کیږي؟ بره سپریډ کیږي او خورېږي، لکه دا پکچر کې چې مو ورکړي دي. د بیسمنټ ممبرین نه د دې انویژن کیږي او بیا چې کوم دی بره څه کیږي؟ خورېږي. دا زموږ سره څه کارسینوما ده. او کارسینوما موږ وپېژندله چې څومره هم زموږ په باډي کې اپیتیلیم ټیشو دی او په هغه کې کم ټیومر جوړیږي، نو هغه ته به موږ کارسینوما وایو. سارکوما موږ څه ته وایو؟ سارکوما موږ مخکې هم ډسکس کړی وه چې دا هغه ملیګننټ ټیومر دی چې دا بون، پیډس او کنیکټیو ټیشو کې کیږي، دا به په اپیتیلیم ټیشو کې نه وي. نو څومره هم چې زموږ په باډي کې اپیتیلیم ټیشو دی، څومره هم چې ایز ا هول هیومن باډي کې کنیکټیو ټیشو دی، په هغه کې به څه کیږي؟ په هغه کې به سارکوما وي. په هغه کې چې ټیومر وشي، نو هغه ټیومر له به موږ سارکوما وایو. دا به په اپیتیلیم ټیشو کې نه کیږي.
لکه زموږ په باډي کې دغه سارکوما چې کېږي نو دا په کنیکټیو ټیشو کېږي، لکه دا په بون کې کېږي، بون کنیکټیو ټیشو دی، بلډ ویسل کې به کېږي، مسل ټینډنټ کې به کېږي، په پیټس کې به کېږي، او په لیمفیټک سیسټم کې دې قسمه ټیومر ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سارکوما وایو. ها راځئ اوس ډسکس کوو چې کینسر څه ته وایي. کینسر زموږ سره یو ابنارمل انکنټرولبل ډیویژن دی د خلیو. لکه نارملی سیل ډیویژن چې کېږي نو موږ ویلو چې یاره نارمل سیل ډیویژن نارمل سیل چې کوم دی هغې به نارمل سایز وي، نارمل شیپ وي، نارمل کروموسوم نمبر به وي، ریګولر به وي، د هغې به یو ریګولر شیپ وي، ریګولر سایز به وي، د هغې به کروموسوم نمبر نارمل وي، د هغې به لایف سپین نارمل وي، دا به نارمل سیل وي. خو کینسر سیل چې کوم دی نو دا به اب نارمل سیل ډیویژن به کېږي، نارملی به نه وي. لکه نارملی زمونږ سه یو خلیه دوو ته تقسیم کېږي، دوه څلورو ته تقسیم کېږي. لکه لیټ سپوز مونږ به آر بي سي راواخلو نو د آر بي سي نارمل لایف سپین 120 ورځې دی. د ډبلیو بي سي د 12 پورې، د 7 نه د 12 پورې یا د 18 پورې نارمل لایف سپین دی. نو دغه شانتي د کینسر سیل چې کم دی د هغې پراپر لایف سپین نه هغه امیچور وي یا د هغې چې کم دی ایرریګولر شیپ وي. نو موږ وایو چې یاره کینسر څه شی دی؟ کینسر یو اب نارمل سیل ډیویژن دی په باډي کې، دغه ته به موږ څه وایو؟ کینسر وایو. ها اوس موږ وایو چې یاره کینسر if the abnormal uncontrolled division of the cell is known as cancer that and the destroy around the tissue. In general, cancer is defined by the uncontrollable proliferation of cell without ها اوس ګوره موږ ویل چې یاره کینسر سیل چې کوم دی دا چې کله زموږ نارمل سیل ډیویژن کېږي نو دا به نارملی نه کېږي. کینسر سیل به اب نارمل سیل ډیویژن کېږي، اب نارمل پرولیفریشن به کېږي، انکنټرول پرولیفریشن به کېږي، دا به په کنټرول کې نه وي. نارملی چې کوم سیل ډیوایډ کېږي هغه په کنټرول کې وي. د هغې چې څومره ډیویژن زموږ باډي ته څومره ریکوایرمنټ وي هغونه ډیویژن کېږي. خو کینسر سیل چې کوم دی دا زموږ د باډي په کنټرول کې نه وي، دا اب نارمل تقسیمیږي او د هغې دا سټاپ کېږي نه چې کله چې سټیمولس ریمو کې، او دا د ځان څخه ګیر چاپېره چې کومې خلیې دي هغه ډسټرای کوي. ها اوس پراپرټي آف د کینسر سیل ډسکس کوو چې یاره د کینسر سیل څه پراپرټي دي. د نارمل سیل پراپرټي به موږ وایو د کینسر سیل. د کینسر سیل پراپرټیز زموږ سره څه دي؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې یاره دا به انکنټرول پرولیفریشن ایبیلیټي به یې پکې، انکنټرول ډیویژن ایبیلیټي به یې پکې، انکنټرول مایټاټیکل سیل ډیویژن به پکې کېږي. څومره چې زموږ د باډي نارمل سیل ډیویژن کېږي نو هغه نه چې کله موږ سټیمولس ریمو کړو نو هغه بند شي، د هغې سیل ډیویژن سټاپ شي. خو د کینسر سیل نه چې کله ته سټیمولس ریمو هم کړې نو هغه څه کېږي؟ هغه به خپل ډیویژن کوي، د هغې دغه صلاحیت وي چې هغه په کنټرول کې نه وي، هغه په خپله باندې ډیوایډ کېږي. دویم د هغې کریکټرسټیک دا دی، پراپرټي دا دی چې هغه به ایکسټرا سیلولر گروتھ فیکټر به هغه ته ریکوایرډ نه وي. نارمل سیل ډیویژن ته ایکسټرا سیلولر گروتھ فیکټر ریکوایرډ وي، خو اب نارمل سیل ډیویژن چې کله کېږي کینسر سیل ته چې کوم دی هغه ته به ایکسټرا سیلولر گروتھ فیکټر چې کوم دی دا به ریکوایرډ نه وي. د کینسر سیل چې کوم دی دا به اوور گروتھ کوي، د هغې ایبیلیټي چې کوم دی هغه کې به صحیح میټاسټیسس ایبیلیټي. میټاسټیسس ایبیلیټي دا هغه صلاحیت دی چې کله څه کېږي یو سیل د یو ارګن نه بل ارګن ته څه کېږي؟ سپریډ کېږي. اوس ګورئ کارډیک سیل دی نو د هغې د لنګز د خلیو څه کار نشته، هغه د کارډیک نه لنګز ته نه راځي، یا د کارډیک نه کډني ته نه راځي، یا د کارډیک نه څه کېږي هغه لیور ته نه ځي، ځکه هیپاټیک سیل په کارډیک کې څه کار نشته دی. خو په کینسر سیل کې چې کوم دی کینسر سیل چې کوم دی په دغه کې میټاسټیسس کېږي، او موږ ویلو چې میټاسټیسس چې دی د کینسر سیل د اب نارمل سیل چې کوم دی دا به د یو ارګن نه بل ته څه کېږي؟ سپریډ کېږي، خورېږي به. نو د کینسر سیل دغه ایبیلیټي ده چې دا د یو ارګن نه بل ته څه کېږي؟ دا سپریډ کېږي. بل زموږ سره د کینسر سیل چې کوم نیوکلیس دی هغه به ایرریګولري. نور د نارمل سیل چې کوم نیوکلیس دی نو هغه به ریګولري، خو د کینسر سیل چې کوم نیوکلیس دی نو هغه به ایرریګولري.
او د یو بل سره چې کوم دی څه کېږي بینډ کېږي اډهیشن به کوي د یو بل سره چپکاویږي د یو بل سره انخلي دا به زموږ سره د کینسر سیل خصوصیات وي نور خصوصیات زموږ سره د کینسر سیل څه دي دیر از انکریز د نمبر آف لایسوسوم and the reduction of mitochondrial crest more. Mainly and cytoplasm, the cancer cell, the resist induced by the cell death which are promote the development of tumor. cancer cell چې کوم دی هغه به د ځان خواوشاته چې کومې خلیې دي هغه به څه کېږي هغه به وجني هغه به څه کېږي مړې کوي دغه زموږ سره د کینسر سیل څه دي خصوصیات دي منګه دغه ډسکس کړه چې یاره د کینسر سیل د نارمل سیل نه د څه خصوصیات په بنیاد باندې ډیفرنٹ دي نو هغه منګه ویل چې یاره د کینسر سیل کې میټاسټاسیس څه دي میټاسټاسیس کریکټرسټیک دي د هغې د کینسر سیل به نارمل لایف سپین نه وي د نارمل سیل به نارمل لایف سپین وي نارمل ډیویژن به کوي هغه کینسر سیل به اب نارمل سیل ډیویژن کوي نارمل سیل چې کم دي د هغې به خپل پراپر شیپ وي د کینسر سیل به خپل پراپر شیپ نه وي د کینسر سیل به اب نارمل گروث کېږي د نارمل سیل به اب نارمل گروث نه کېږي نو دغه زموږ سره چې کوم دی کینسر سیل کریکټرسټیک او دغه د نارمل سیل نه د کینسر سیل ډیفرنشیټ شنو اوس زموږ سره کینسر سیل کلاسیفیکیشن دی نو کینسر کلاسیفیکیشن زموږ سره په دوه کیټګریز کې شوی دی یو زموږ سره سالډ ټیومر دی او یو هیماټولوژیکل کینسر دی په سالډ ټیومر کې موږ دوه قسمه ټیومر ویلی یو ته موږ بینایل ټیومر ویلی یو ته موږ ملیګننټ ټیومر ویلی سالډ ټیومر زموږ سره په یو ارګن کې ډیولپمنټ کېږي لکه فار ایگزامپل بریسټ کینسر لنګ کینسر لیور کینسر کیډنی کینسر کولون کینسر دا زموږ سره څه شی دي دا زموږ سره سالډ ټیومر دي چې دغلته څه کېږي اب نارمل سیل ډیویژن کېږي یو ټیومر فارمیشن کېږي خو هیماټولوژیکل کینسر چې کوم دی دا زموږ سره د وینې کینسر دی چې باقي لیوکیمیا ده لیمفوما ده منټیپل مایلوما ده دا زموږ سره څه شی دي دا زموږ سره د وینې کینسر دی نو د کینسر دوه قسمونه دي غټ چې یو ته موږ سالډ ټیومر وایو یو ته موږ هیماټولوژیکل کینسر وایو او د سالډ ټیومر بیا دوه قسمونه موږ ویل چې یو ته موږ بینایل ټیومر وایو یو ته موږ ملیګننټ ټیومر وایو یو ته موږ کارسینوما وایو یو ته موږ سارکوما وایو یو ته موږ فایبروما وایو دا مخکې موږ ډسکس کړي دي اوس ټایپ اف کینسر چې کوم دي نو دا زموږ سره د 200 نه سیوا دي او هغه له موږ نوم ورکړی دی د څه په بنیاد چې کوم ډفرنټ ارګن افیکټ کړي د هغې په بنیاد باندې فار ایگزامپل بریسټ کینسر دی هغه په بریسټ کې چې کوم دی سیل ډیولپ کوي لنګ کینسر دی نو هغه لنګ کې کینسر هغه له موږ ځانه نوم ورکړی دی لیور کینسر دی هغه له موږ ځانه نوم ورکړی دی لکه کینسر اف د بریسټ چې کوم دی هغه ته موږ بریسټ کینسر وایو هغه کارسینوما ده صحیح ده د کنیکټیو ټیشو چې کوم کینسر دی هغه ته موږ سارکوما وایو د وینې کوم کینسر چې کوم دی هغه ته موږ لیمفوما وایو د ایمیونټي سیسټم چې کوم کینسر دی هغه ته موږ لایپوما یا موږ ملټیپل مایلوما وایو د سنټرل نرو سیسټم د سپاینل کارډ کوم کینسر چې دی نو دغه له موږ نمونه ورکړي دي د لوکیشن په بیس باندې د هغې د کازن فیکټر په بیس باندې چېرې دا په کومه ایریا کې سایډ آف د کینسر چې کم دی د کم سایډ کې کېږي د کم وجوهات د وجې نه کېږي نو د کینسر زموږ سره د 200 نه سیوا قسمونه دي د لوکیشن په بیس باندې هغه ته موږ نیمز ورکړي لکه موږ ویل چې بریسټ کینسر شو کارسینوما شوه سارکوما شوه لیوکوما شوه لیمفوما ملټیپل مایلوما شوه دا موږ ورکړي دي دا نمونه د مختلف اعضا په بنیاد چې دا په کم اعضا کې په کم ارګن کې دا کینسر کاز کېږي اوس زموږ سره میټاسټاسیس څه ته وایو زیاتره دا ټرم استعمالیږي زموږ سره په مخکې دا ډېر زیات راځي چې میټاسټاسیس او موږ شاته هم ډېر ډسکس کړی چې میټاسټاسیس نو میټاسټاسیس زموږ سره هغه پروسس دی چې کله ټیومر سیل د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي ټریولینګ کوي او سیکنډري ټیومر فارمیشن کوي فار ایگزامپل دا یو پرایمري ټیومر دی په دې ځای کې او دغه پرایمري ټیومر چې کوم دی دغه اب نارمل سیل د بلډ ویسل په بزنیا باندې د وینې سره میلاو شو او دا سپریډ شو دا لاړل په یو بل ارګن کې سو کو ټیومر کاس کو نو دې ته موږ سیکنډري ټیومر وایو دې پروسس ته موږ څه وایو دې ته موږ میټاسټاسیس وایو نو میټاسټاسیس چې کوم دی دا هغه پروسس دی چې کله ټیومر سیل چې کوم دی هغه ټریولینګ وکړي د یو ځای نه بل ځای ته او دغه ټریولینګ چې کوي نو دا به د سرکولیټري سیسټم په بیس باندې کوي څه به کوي د سرکولیټري سیسټم په بیس باندې به کوي او دغه به سیکنډري ټیومر کاز کوي
مین کینسر سیل مو ارګن لوکیشن ټو د ادر سایډ د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي دغه پروسس ته موږ څه وایو میټاسټاسیس وایو. اوس روټ اف د میټاسټاسیس څه دي؟ میټاسټاسیس په کم روټ باندې د یو ځای نه دا کینسر سیل د یو ځای نه بل ځای ته په کم روټ باندې منتقل کیږي. فار ایگزامپل ستا په کډنی کې کینسر دی او دغه چې کوم دی لنګس ته څنګه ځي، یا ستا په سکین باندې یو ټیومر دی او دغه خورېږي ستا خپو ته څنګه راځي، یا ستا په بریسټ کینسر دی او د بریسټ نه لنګ ته څنګه سپریډ کیږي. نو دغه روټ څنګه دي؟ کم روټ دي. نو یو روټ زموږ سره هیماټوجینیسس روټ دی چې هغه زموږ سره د وینې په ذریعه باندې کیږي، د سرکولیټری سیستم په بنیاد باندې کیږي. اولنۍ خبره خو دا ده زموږ سره چې میټاسټاسیس اولنۍ روټ زموږ سره څه شی دی؟ روټ هغه سرکولیټری سیستم دی. سرکولیټری سیستم دا دی چې یو کینسر تا ته وشو، فار ایگزامپل تا ته څه وشو؟ میټاسټاسیس وشو، یو ټیومر رالی ستا په ملیګننټ ټیومر دی او هغه څه وشي؟ هغه ایب نارمل سیل میلاو شي د چا سره؟ د بلډ ویسل سره. بلډ ویسل ته انټر شي او د بلډ سره میلاو شو، د هغې په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي. دویم روټ چې کوم دی لیمفیټک سیستم دی. نو زموږ په باډي کې د رګونو په شان کې دا لیمفیټک سیستم چې کوم دی دا هم خور شوی دی. نو د لیمفیټک سیستم په بیس باندې چې کوم دی د هغې په ذریعه باندې هم دا کینسر څه کېږي؟ خورېږي. او دریم چې کوم دی د باډي کیوټي په ذریعه باندې چې کوم دی څه کېږي؟ کینسر د یو ځای نه بل ځای ته دا کینسر سیل منتقل کېږي. هغه د یو کیوټي نه بل کیوټي، لکه فار ایگزامپل زموږ سره ایبډامینل کیوټي ده، د هغې سره چې کوم دی سکین اټیچ دی. نو د ایبډامینل کیوټي نه انسایډ یو ارګن ته کوم دی منتقل کېږي، دغه څه چې کوم نیرسټ ارګن وي. اوس د میټاسټاسیس چې کوم پروسس دی چې کوم د هغې سپریډنګ دی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدو کې، نو په هغه کې زموږ سره په ځینو کتابونو کې لس داسې پوینټس لیکلي دي چې په دې لسو طریقو باندې چې کوم دی دا د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي. خو په زیاتو کتابونو کې چې کوم دی میجر 15 پوینټ لیکلي دي چې یاره دا په دې طریقه باندې خورېږي، چې په هغه کې زموږ سره میجر اولنی انویژن دی. انویژن زموږ سره څه شی دی؟ انویژن زموږ سره انفلټریشن سراؤنډینګ د نارمل هوسټ ټیشو وذ د proliferation of the small lymphatic or vascular channel. اولنۍ خبره خو دا ده چې یاره تاسو په دې پکچر کې هم کتلی شئ چې انویژن څنګه کېږي. انویژن داسې کېږي چې دا زموږ سره یو پرایمري ټیومر دی، د هغه نه چې کوم دی یو ایب نارمل سیل، یو ایب نارمل ټیشو شي هغه جدا شي او هغه چې خواوشاته کم بلډ ویسل دي هغه ته چې کوم دی انټر شي. چې کله هغه ته انټر شي نو هغه به څه وکړي؟ هغه د یو رګ نه چې کوم دی دغه کم انویژن چې وشو، نو د انویژن په ذریعه باندې د پرایمري ټیومر نه سیل چې کوم دی هغه خپلې خلیې پرېښودې او څه شو؟ بل یو بلډ ویسل ته انټر شو، هغه بلډ ویسل انجري کړ، د انجري نه پس چې کوم دی هغه څه وشو؟ بلډ ویسل ته انټر شو. چې کله هغه ته انټر شي نو انټرویژن پروسیجر سٹارټ شي. او انټرویژن پروسیجر چې کوم دی د ریلیز اف نیوپلازما سیل ایدر ا سنگل سیل اور سمال کلیمپس انټو د سرکولیشن. داسې شي دغه کم ایب نارمل یا کینسر سیل چې دي دغه دا کم بلډ ویسل انجري کړی دی، نو د هغې نه څه وشي؟ دا بلډ ویسل ته انټر شي او د هغې د انټري په ذریعه باندې چې کوم دی بیا څه وشي؟ د هغې د وینې سره میلاو شي او د وینې په ذریعه باندې چې کوم دی بیا څه کېږي؟ سروایول، دغه وینه کې د دې سروایول وشي او د سروایول نه پس چې کوم دی دا بلډ سټیم سره میلاو شي او د بلډ سټیم نه بیا د دغه رګ نه وځي او د رګ نه چې کله وځي بل یو سیکنډري ټیومر کاز کي. نو دغه زموږ سره څه شی دی؟ فیکټر دی د ساده میټاسټاسیس چې یاره په کومه طریقه باندې میټاسټاسیس کېږي او دا یو کینسر سیل د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي. کامن سایډ آف د میټاسټاسیس زموږ سره کم دی؟ پرایمري کامن سایډ بریسټ کینسر چې کله تا ته وشي نو دا لیور ته تللی شي، لنګس ته تللی شي، بون ته او برین ته. چې کله بریسټ کینسر وشي نو د هغې نه چې کوم دی میټاسټاسیس کېدلی شي دغه خلیې لیور ته ځي، لنګس ته ځي، برین ته ځي او بون ته ځي. کولون ته چې کینسر وشي نو دا لیور ته او لنګس ته ځي. کډنی ته چې کینسر وشي نو لیور، لنګس او بون ته خورېږي. لنګس ته چې کینسر وشي نو اډرینل ګلینډ، لیور او لنګس ته سپریډ کېږي. مایلوما چې وشي نو سکین، مسل او لیور ته ځي. اوري ته چې کله کینسر وشي نو د هغه نه لیور ته ځي او لنګس ته ځي. پنکریاس ته چې کینسر وشي نو د هغه نه د خلیې خورېږي لیور او لنګس ته.
रेक्टम ته چې وشي نو د هغه نه لیور ته ځي، پیرټونیم ممبرین ته ځي، اډرینل ګلینډ ته ځي. معدې ته چې کینسر وشي نو لیور ته ځي، پیرټونیم ته ځي او لنګز ته ځي. او تایراید ګلینډ ته چې کینسر وشي نو لیور، لنګز اینډ بون ته. دغه موږ ویل چې یاره میټاسټیسس کېږي د دې ارګن نه چې کوم دی دې ارګن ته څه کېږي دا کینسر خورېږي او د څه په ذریعه باندې د میټاسټیسس په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي، یو ځای نه بل ځای ته سپریډ کېږي. ان شاء الله تعالی په نیکسٹ لیکچر کې به موږ ډسکس کوو وارننګ ساين اف د کینسر. د کینسر کم وارننګ ساين دي دغه به ډسکس کوو. تھینک یو.